نن د اسلامي امت ځوانانو چې په نوي ابتکار را لوی سوي ول داسې واټن توغندي وایستل که نه چې په جاپان اوبو کې امریکایي بیړۍ ولاړې وې او هغې د هلمند نه شارک کړله وایي یعنې د جاپان په اوبو کې دوه امریکایي بیړۍ وایستلې خاندئ مه که نه طالبان عجیبه یې مه ښکاروئ علم د علم او دا طالبانو 10 کلونه هم لږ وخت غواړي چې دا کار اسلامي امت وکړي خو چې رجال الدین څه دي دا د دین رجال د رجال الدین طالبانو مخته سي او دا روحیه چاته ورکړي پرېږدئ راځئ نن د سقاط مسلې او خیرات سته او نسته ده هغه څه ورته وایي الوداع یا وداع ودې ویلې که ودې نه ویلې دا پرېږدئ څه وخت یې کښېږدئ او 10 کاله بعد مه یې وایه په قرآن را تمرکز وکړه سقاط که کوې که یې نه کوې که دعا بعد سنن کوې که یې نه کوې دعا کوه عبادت دا جنجالي مسلې ته پرېږده دا امت یو 10 کاله دغه علومو ته متوجه کړه چې 10 کاله بعد دي که ونه لید طالبانو چې بیا دي که ستیاره دي ما په سر راغلی وه خوند به درکړي والله تا بیړۍ خو هلته د جاپان په اوبو کې ولم 7,000 کیلومتره توغندی روان دي دلته به داسې هسکه شمله ګرځو بریتو به ګرځو خو دا څه وخت کېدی سي څه وخت کېدی سي مه یې افسانې بلئ طالبانو دا ټوکې مه بلئ څه وخت کېدی سي چې رجال الدین راجګ سي خپل رعیت امت چاته وهڅوي